تاسو پته یې کنه پرون د افغانستان او پاکستان د کرکټ میچ و زه خو الحمدلله نه ګورم او نه د دغه سیزونو شوق مې کړی دی نه مې مخکې کړی نه اوس کوم او نه بیا کوم دغه سیز سره مې نه لګي او زه ګوره د کرکټ لږ خلاف هم یم او اکثر د خپل ملګري متعلقین شاګردان وغیره دین ته ډېر په سختۍ سره منع کوم نو پرون د افغانستان او د پاکستان میچ و او ډېرو ملګرو ما ته چې دی میسیجونه وکړل د هغې حالاتو مطابق چې په دې باندې ته خامخا خبره اتره وکړه نو څنګه چې ما ویلې چې په کرکټ کې زما هیڅ دلچسپي نشته او نه ګورم او نه کومه او صرف دومره ده چې پرون نه دی خوا په دې میډیا باندې کم حالت روان دی که نه دا ډېر افسوسناک دی یقین په الله کې انتهایی پې خفه شوی یم دا یاد ساتئ پاکستان کې چې دا کم خلق دي که نه ګوره دغه میچ کې چې کم اکثر کلاړیانو ما ته یو ملګري ویلې چې دا اکثر پکې اکثریت د پښتنو و پکې دغه رنګې د افغانستان ټیم ته که وګورئ خو ټول پښتانه دي دغه رنګې یو طرف ته د پښتو رشته شوه دویم طرف ته د ټول نه غټه رشته چې زموږ او ستاسو ده نو هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله د یوې کلمې رونه او د یوې پښتونخوا خلک په مثال د یو کور خلک یو او پرون چې کله دغه میچ پاکستان وګټلو د هغې نه بعد چې په دې میډیا باندې کم حالت شروع شو که نه دا ډېر افسوسناک و یقین په الله باندې تاسو وکئ چې په دغې حالاتو باندې به کفري ممالک ډېر خوشحاله شوي او ډېر غټ غټ جشنونه به یې کړي هغه که انډیا ده او که امریکا ده او که هر یو ملک ځکه د هغې مشن دا دی که نه چې څنګه به مونږ مسلمانان په خپلو کې سره واچو څنګه به مونږ مسلمانان په خپلو کې سره مخالف کو اوس کرکټ پسې څه نه وایم دغه لوبې او دا څیزونه دا کیږي د لوبې هیڅ کله دا مطلب نه دی چې مونږ د یو بل مخالف شو بل هار او جیت چې دی که نه دا د لوبې حصه ده کله به یې غي ګټي کله به یې دی ګټي د هغې خو هېڅ کله دا مطلب نه دی چې تاسو بیا راولګېږئ د یو بل قام وچېړئ د یو بل عزتونه وچېړئ دا قام پرستي دا په مونږ او تاسو کې د کله نه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مونږ او تاسو یو امت پریښي وو که نه دلته نه پکې خلک راولګېدل ماجرانو وبیلل هلته نه پکې خلک راولګېدل پنجابیان داسې او پنجابیان داسې ګورئ دا څیز مه کوئ دا ډېر نقصاندeh دی دا یاد وساتئ او په دې کې ګوره دا یاد وساتئ ښه دا زما دا یو خبره نوټ کړئ د ځان سره خفه کېږئ به بالکل نه به افغانان مایند کوئ او نه به د پاکستان زموږ چې څومره متعلقین ملګري دي پښتانه دي مسلمانان دي نه به تاسو مایند کوئ په دې دواړو ملکونو کې چې دا فساد او دغه اختلاف خورئ که نه دا یو څو مخصوص کسان دي چې دا دې دپاره مختص شوي دي چې تاسو به په دې کې د میډیا په ذریعه باندې په دې کې به اختلاف تاسو راولئ تاسو به د یو بل جنډې سوځوئ تاسو به یو بل پسې چې دی کنځلې کوئ د یو بل قام او قبیل به تاسو چیړئ او دغه خلک څوک دي دا د انسان په جامه کې شیطانان دي او دغه شیطانان دا بیا د مولا په جامه کې هم دي د خان په جامه کې هم دي د غریب په جامه کې هم دي او د امي په جامه کې هم دي دا یاد وساتئ ځکه پرون ما په دې میډیا باندې حالات لیدل که نه یقین وکئ خواص چې د هغې د دین سره تعلق دی ځان ته دینداره وایي ځان ته د دین خادمین وایي هغې داسې پوسټونه وکړل چې د هغې نه بلکل زما د امید نه و چې دوی به داسې کار وکړي داسې پوسټونه او داسې حالت یې په میډیا باندې جوړ کو ته به وایې چې دغه میچ دغه لوبه یو طرف ته کا ته به وایې چې مسلمانان راپاڅېدل او د انډیا نه کشمیر آزاد کو او یې لاړل امریکا یې فتح کړه په امریکا باندې خپل حکومت چې دی دا قایم دومره یو خوشحالي دی منع وکړله ای د الله بندګانو دا خو مسلمانانو خپلو کې رونه په میچ کې چې کوم اختلافات راځي هغه موږ نه چیړو وګوره بعد کې موږ او تاسو خپلو کې رونو ولې موږ او تاسو تعلق خراب کو دا خو لوبه ده کله به یې غي ګټي کله به دوی ګټي نو په دې کې هیڅ کله دغه څیزونو ته ضرورت نشته دی موږ او تاسو انما المؤمنون اخوه قرآن کې الله فرمایي مؤمنین چې دي مؤمنان دا ټول خپلو کې رونه دي المسلم اخو المسلم مسلمانان یو مسلمان دا د بل مسلمان رور دی عربية حسبي بأنك
وبيان عربية قلبي وروحي